الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. مفتي صاحب خود بار بار راکاږم په پړیو مې ته ورته ویل چې راشه د فاتحینو مولیکا د فاتحینو مولیکا د فاتحینو مولیکا. مفتي صاحب به تر قیامت د سبا پورې دا نوم ونه لیکي، دا نوم به ونه لیکي. مفتي صاحب څه چل وکړو؟ وایي د قرآن کریم آیات راواغېستو د هغې نه استدلال وکړو. یو طرف ته وایي زه مقلد یم او بیا استدلال کوي د چرګې د مالګې د چرګې د مالګې سره څه کار دی؟ خبره ګوره ملاجیون لري ملا ذکر کړي دي چې د آیات د سورة عرب نه استدلالو په ترک القراءت باندې چې کوم دی غلط دی. څه فرمایي؟ وحکمها بین الآیتین المسیر الى السنة لأن الآیتین اذا تعارضتا تساقطا فلا بد للعمل من المسیر الى ما بعده. کله چې دوه آیتونه راشي د یو بل سره متعارض دواړه به غورځېږي. ستا ملاجیون ته ذکر کړي خپل اصول منې که نه زه انشاءالله نن سبا د خپل کور نه چې کوم دی وایم په د خپل کور نه په تا باندې انشاءالله ډزې کېږي. ملاجیون لري ملا ذکر کړي دي چې د آیات د سورة عرب نه د سره استدلال کولی نه شي، د سره هېڅ استدلال نه شي کولی. بل دا دی بل مفتي صاحب او بل دا چې قرآن کریم په دا قرآن ذکر شوی دی دا خو قضیه محمله ده. قضیه محمله چې کوم په قوت د جزیه کې وي د دې نه فاتحه مستثنا ده. په حدیث بخاري باندې نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي، د فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي. امام بخاري رحمه الله حدیث د عباده بن صامت دی. بل دا زموږ سره الحمدلله د عبدالحی لکنوي رحمه الله کتاب دی. عبدالحی لکنوي رحمه الله ذکر کړي دي چې د دې آیات نه په دې یو آیات کې انشاءالله خبره کوو، په دې کې به خبره کړو، دې جواب به راکړي، وروسته بیا نور دلایل ته ځو. دا دعوه خو ته نشي لیکلی انشاءالله. ګوره عبدالحی رحمه الله څه ذکر کړي دي؟ وبعد اللتي والتي أقول الإنصاف الذي يقبله من لا يميل إلى الاعتصاب أن الآية المذكورة التي استدل بها أصحابنا على مذهبهم لا تدل على عدم جواز القراءة حال جهر الإمام بالقراءة. ما شاء الله. دا ستاره کور عالم دی عبدالحی لکنوي رحمه الله ذکر کړي دي چې د دې آیات نه د دې آیات انصاف دارې چې بچا کې لږ انصاف موجود دی. د دې آیات نه استدلال نیول په دې خبره باندې چې ته په امام بس قرات نه کې دا استدلال له ظالمانو کار دی، دا استدلال له ظالمانو کار دی. یو دا شو. بل لارې ګوره مونږه الحمدلله مخصص ذکر کو آیات عام دی د دې نه تخصیص د فاتحې چې کوم دی راغلی دی. امام بخاري رحمه الله دا بخاري زموږ سره اول جلد دی 104 صفحه ده. باب ذکر کوي ګوره باب وجوب القراءة للإمام والماموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت. امام بخاري رحمه الله باب ذکر کړی دی چې قرات واجب دی. ښه اوس د قرات په ځای باندې کم پرت کیا دی نو قرات په ځای باندې فاتحه کیا دی. ولې قرات په ځای باندې فاتحه کیا دی؟ لاندې حدیث عباده بن صامت راوړی فرمایي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن محمود بن ربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نبی اسلام فرمایي د فاتحې نه بغیر مونځ کېږي. نبی اسلام فرمایي د فاتحې نه بغیر مونځ کېږي. او بل دارې ګوره ګوره ټیم ودروا حدیث ته ګیس وی مفتي صاحب متوجه شما ته. بل لارې ګوره مفتي صاحب اول آیات چې کوم دی پرېښودی دی اول آیات یې وروسته آیات پسې نه وایي. الله تعالی فرمایي قرآن کریم چې لوستلی کېږي غوږ ورته ږدئ خو وروسته څه وایي واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه. الله فرمایي رب العالمین چې کوم دی یاد کا په پټه باندې. ذکر چې کوم دی عام دی قرآن کریم ته هم شاملیږي او ذکر عام ذکر ته هم شاملیږي. که مفتي صاحب وایي چې قرآن کریم ته ذکر نه وایي الله تعالی قرآن کریم ته څه ویلی ذکر ویلی. مفتي صاحب د آیات اول ته ګوري وروسته بس نه دي. او بل مفتي صاحب څه وایي دا ناشنا خبره ده دا یو ناشنا غونډاری ورغاړو. اول داسې وایي اول وایي قراتو اول وایي ګوره وخت اول وایي قراتو بیا قرات منسوخ شو. دا آیات چې فقروا ما تیسر من القرآن د دې آیات نه امام ابو حنیفه رحمه الله احناف د دې نه استدلال په مطلق قرات پر کوي. او دا آیات چې کوم دی په نزد د اکثر مفسرینو باندې په مدینه کې نازل شوی دی. او آیات د عرب په صورت مکه کې په مکه کې دغه شبکی صورت په مکه کې نازل شوی دی. مفتي صاحب ناشنا خبره کوي چې آیات هغه صورت چې مکی صورت دی دغه ناسخ ګرځي او د مدینې هغه منسوخ ګرځي. ناشنا خبره ده دته دا پته هم نشته چې منسوخ په کوم ځای کې او ناسخ په کوم ځای کې. منسوخ مخکې ناسخ چې کوم دی وروستی دا څه وایي منسوخ وروستی او ناسخ چې کوم نه مخکې دی. دا راوړه بل ذکر کا ګوره ابن حزم رحمه الله ذکر کړی دی قال علي وتم ان شاء الله
مفتی صاحب خو دا دعوه شروع کړی چې فاتحه ویل دا نشته دا دعوه دا نه شروع کړی دا نه شروع کړی او مفتی صاحب وایي چې نفسي قرات په امام پسې نشته موږ به مفتی صاحب ته دا ټیم دغه داسې څه چلې را ټیم دغه داسې مسله ده جګړه ولې کوي را لکه تاسو ته کنه شي دغه ګوره هغه حدیث په ثقولت علیه القراء هغه حدیث راوړه په ثقولت علیه القراء دا دي سوال وای دا ابو داود اول جلد 126 مونږه آیات نه استدلال کړو استدلال خو ان شاء الله لاړو جوړ شو استدلال مونږ الحمدلله قران کریم ته ضعیف نه وایو مفتی سے ماته متوجه قران کریم ته مونږ ضعیف نه وایو زستای استدلال ته ضعیف یې مقلد او کار د مجتهد کې مقلد جاهل او مجتهد چې کوم د عالمي مقلد جاهل دی جاهل سره چې کوم نه استدلال نشي کولای بل دار قال علي وتمام الآية حجة عليهم لأن الله تعالى قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بیا وروسته الله فرمایي واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله فرمایي په امام په شاته چې ودرېږي فاتحه پسې پټه وایي د غافلان نه مه ودرېږه د نیک ډانګي په شان مه ودرېږه چې غلی ولاړې غل سوچونه کې د دنیا سوچونه کې د ټماټرو سوچونه کې د ټیپرو سوچونه کې او الله په امام پسې چې کنه پاتې نه وي بیا ګوره ابن حزم رحمه الله ذکر کړی دي فإن كان أول الآية في الصلاة فآخرها في الصلاة وستانه تپوس کوم که اول د آیات په مانځه کې نو آخر به هم په مانځه کې صحیح شوه اول الله د قرات نه منع وکړه خو په آخر کې الله فرمایي چې په امام پسې فاتحه دا پټه پټه وایه پټه پټه پسې وایه او وإن كان آخرها ليس في الصلاة فأولها ليس في الصلاة او که چېرته آخري او ردی اول که په مانځه کې نه نو آخر هم په مانځه کې نه دی او که دوی آخر په مانځه کې نه اخلي اول هم په مانځه کې نه دی که اول په مانځه کې اخلي آخر به خامخا په مانځه کې اخلي که آخر په مانځه کې نه اخلي اول په مانځه کې نه شي اخیستی د دې آیات د سره د سورة فاتحې سره هیڅ مناسبت نشته دی او تا چې کوم اجماع نقل کړې ده دغه اجماع ستا باطل ده ابن تیمیه رحمه الله فتاوی ذکر کړه ابن تیمیه رحمه الله څه ذکر کړي دي د ذکر په نفس نه مراد چې کنده پټ پټ لوستل دي ولې وای دا آیت په شان دی آیت باندې دی چې ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا په مانځه باندې ډېر ښکاروالی هم مه کوه ډېر پټوالی پې هم مه کوه د دې په منځ کې درمیانه لاره چې کوم دی ولټوه په امام پسې قرت کوه په امام پسې فاتحه وایه خو لیکن په امام پسې فاتحه چې کوم دی پټه پټه وایه ګوره دا تفسیر مظهري دی تفسیر مظهري ذکر کړي دي دا آیت د څه باره کې راغلی دی دا وایي په دې خبره باندې اجماع ده چې د آیت د مانځه باره کې راغلی دی والله لازم دروغ دی وي په دې باندې اجماع نه ده دا نفس د خلکو دا حمزه به ترې لرې کړه نو څه شی پاتې شو نور باندې څه مه وایه ګوره ذکر کړي دي ابن ابي شيبه په مصنف کې ابن جرير ابن منذر ابن ابي حاتم ابو شيخ ابن مردوي بيقي په خپل سنن کې بسند د ابو عياض د ابو هريره قال فرمای كانوا يتكلمون في الصلاه فنزلت هذه الايه خلکو په مانځه کې چې کوم دی خبرې کولې د یو بل سره دا آیات چې کوم نازل شو او مفتي صاحب هغه څه ویلو فنزلت هذه الايه دا مشهور معلوم نه پیژني زوی مراشه زما سره د نهمیر وایا که زما سره نومیر دوم برڅه کې واپس د امجد علي غدا قانون چې وای خلکو ته نومیر وای د پنجاب پر هغه اجرا وسره وکړه په نزلت هذه الايه ګوره وفي روایت عنه انها نزلت في رفع الاصوات دا آیت په هغه وخت کې نازل شو چې متوجه شه چې خلکو به خپل اوازونه اوچتول خلف رسول الله علیه الصلاه والسلام خپل اوازونه به چې کوم دی اوچتول دا آیت څه الله تعالی نازل کو بل حواله وره ابن جرير رحمه الله روایت د عبد الله بن مسعود ذکر کړی دی قال فرمای كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاه موږ به په یو بل باندې په مانځه کې سلام ورته خلکو به چې کوم جواب ورکو نو په نزلت دا آیت نازل شو فاستمعوا له وانصتوا چې غوږ ورته کېږئ ها ابن مردوی بهقي په خپل سنن کې د عبدالله بن مغفل روایت ذکر کړی دی كان الناس يتكلمون في الصلاه فانزل الله تعالى هذه الايه خلکو به د یو بل سره په مانځه کې خبرې کولې بل قتاده هم ذکر کړي دي كانوا يتكلمون في الصلاه اول ما امروا بها دوی به په مانځه کې چې کوم دی خبرې کولې او رب العالمین ورته حکم وکړو چې په مانځه کې چپ ودرېږئ مفتي صاحب دا ګوره روح المانی را اول خو دې وایي چې عبدالله لیکن نبي تفردات نه منوه اوس په راځي روح المانی علوسي به د حنفیت نه وباسي په تا باندې به ټول حنفیت لعنت وایي چې تا متقدمین دا هدف نه ویسته دا زموږ سره روح المانی د علوسي وسبب النزول لم يكن القراءة في الصلاة بل امر آخر بل امر آخر
امام ته ما درس ثابت کې پر روح المانی باندې ان شاء الله باس کو د روح المانی یو سبب ته به زه چې پته به په میدان باندې ولګي چې د وګورو صفای باندې زه کوم کومه د وګورو صفای کې او روح المانی ری مولا ذکر کړی دی علوسی ری مولا ذکر کړی پر روح المانی کې چې دا آیات چې کوم دی او ما ته متوجه شه ته مدروا دا څه سره تاسو خبرې نه کوئ متوجه کا دلایل تیار کړه آیات ټیم سٹاپ کړه کولې ټیم راکې ټیم خراب ټیم نه سٹاپ کوي بل ګورا عجیب سے ما ته متوجه شاجی سے وہ عجیب سے باس کې ته مفتی صاحب خیر ده توي مولا صاحب مفتی صاحب خبر کو خیر ہے توي مولا صاحب توي مولا صاحب خبر کو توي مولا صاحب توي مولا صاحب ورګه خبره کو توي مولا صاحب خیر ده خروج الباس ورکی ورا موږ سیاسي باس نه کو دوه خبره موږ وې چې چا خروج تا سیاسي باسو کو به خروج لغی چا چې سیاسي باس کو به خروج ګوره دا شرط مسعود الله لیکل چې خروج عن الباس دا شکست خروج عن الباس باندې کې اسلام ورته پر شرط باندې پابندي کې کباس کې خروج عن الباس دا ولیکل ګوره دا زموږ سره ګوره ورګه خبره کو اول او صحیح شو ورګه صحیح شو اول ګوره اول خو موږ د مفتی سره مطالبه کړې چې داوا منقاه کا خدا پر قیامت در سبا پر دوا منقاه نه کی او اوس ان شاء الله پر عام داوی باندې باس کوم عام خیرت نم دا زرا واسطه ګوره دا روایت د ابو داود دی اول نمبر جلد دی نبی اسلام د پاتې تخصیص کړی چې پاتې به خامخوي ما من عام الا وقد خص عنه البعض بيدر بعض وبيغزو بعض ګوره دغه فرمای عباده بن ثابت قال فرمای كنا خلف رسول الله عليه الصلاه والسلام في صلاه الفجر فقرا رسول الله عليه الصلاه والسلام فثقلت عليه القراءه فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم هذا يا رسول الله قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها نبی سم د سار په مان ذکر وکړو حاجی سے مسلمان مومن نبی سم د سار په مان ذکر وکړو استفاتیرا په سوای نو قرات په سما کوي